نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه البخاري مخي ولګي د خپل ځانون زپاره ویلګي د الله نه په شی بشک تاسو ملویدون کې د الله سره خوشخبری ورکړئ ایماندارو سورۃ بقره آیت نمبر 223 صحیح بخاری نقل کړي د حدیث ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام او فرمایل چې ذامات ابن آدم کله چې بنی آدم وفات شي انقطع عمله دا اعمال کټ شي بس الا من ثلاث مگر درې اعمال داسې دي چې دا غي ثواب د تجاری وي صدقه جاریه په دغه درې اعمالو کې یو عمل صدقه جاریه ده دویم او علم ينتفع به علم د چې د پیدا غستلی دا یا علم ينتفع به هغه علم چې پیدا په اوچته کړی شي او ولد صالح یا یو نیک ولد دی مذکر وي که مؤنث وي روحاني ولد وي که حقيقي ولد وي کو چې صالح وي يدعو له چاغه د در وفات نه بعد دعا کوي عمل صالح الحث على عمل صالح د مسلمان به سوچ دی فکر بدای چې دی با همیشه د پاره د خپل ځان په باره کې د انجام په اعتبار سره سوچ کوي دا د مسلمان صفت ده او د مؤمن نه علاوه منافق یا کافر په هر شکل او صورت کې چوي داغه مثال د زناوري تش په خپل دنیا او د خپل سحر او د ماخام سوچ کې د خپل خېټي د سحر او ماخام سوچ په د آخرت سوچ په سره نه په دې وجه باندې ایماندارو ته بار بار قران او حديث کې دا احکام دي چې وقدموا لانفسکم واتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه وبشر المؤمنین داغی جون دفارا چپکا کی انسان بالکل بیار و مددگار وي بالکل عاجز څنګه چې انسان دنیا کې دنیا ترازی او چې کله دې دنیا تراشي د ځان سره دې سراوړي نه معشوم چې کله پیدا شي د سره پیسې نه مال دولت د ځان سره نه راوړي نه ځان سره جامع لباس راوړي نه ځان سره نور راحتونه راوړي بلکې راتلو سره صرف جړه راوړي چغي وباسي جاړي اواز وی چې ماشومونه جاړي نو مې زوبي دی وایي ها چې ماشوم پیدا شي او په جړه شي نه هغه روبي چې ماشوم پیدا شي او په جړه نه شي نو دې مې زوبي نو دنیا ته چې راځي به د جړه سره راځي او بیا برتاو کې وایي چې زبستغه شانتي پیدا یم او دا دایس نه پیژني نه الله پیژني نه د الله بندگان پیژني نه محسن
نبی علیہ السلام پیژني نه محسن پلار پیژني نه محسن مور پیژني او نه چرته محسن استاد پیژني. ولیکن انسان چې دنیا ته راغلی دا هم دغه شانتي راغلی عاجز دی لغړ راغلی دی بربند راغلی جامې او لباس ورسره نو او چې ځي نو یو کفن به یې تاو کړی خو چې هلته راپاسي نو بیا به هم دغه شانتي هلته چې څنګه راغلی داسې به ځي نه به ورسره بیا دغه کفني دا کفن نه ځان تاو کړی چې دا کفن ورته او چې د خاصو خلکو چلته الله تعالی د هغوی دپاره څه انعام مقرر کړی به رضا نه خبرې ولیکن نو ټوله دنیا چې دی نابده سي نو د هغې د غم چې د چا سره ورسره دې ته مسلمان وي دې ته مؤمن وي او چې د هغه ځکې غم ورسره نه وي نو دې ته ټیم پاسي مسلمان وي دې ته ټیم پاسي مسلمان وي دا نن سبا موږ ټول ټیم پاسي مسلمانان یو لکه داس په خپله چې سوچ وکړې د جمعې مانځله موږ راځو که نه نو د جمعې مانځله چې راځو نو په کمې سوچ دی یاره د جمعې ورځ د راشي چې وختي لاړ شو جمعې مانځله څه به واورو داسې نه وایي چې ځان به بدل کړم څه به واورې چې څه به واورې بس څه واورېدل او خبره ختمه هغه یادېږم درته نه هغه ډېر کم خلک یې چېرته خبرې ته توجه سره ناست هغه په دماغو کې راشي هغه په عمل او عقیده کې راولي او څه خو داسې چې هغه د جمعې مونځ هم نه کوي جمعې مونځ معنا دا شو چې راځي نو خطبې ته سړی ولاړي یا خطبه شروع وي نو بیا زر جمعې مونځ خو لاړو بس ختم شو څه ځوانان هلکان پکې راشي بار هغه ځای کې یو پیلر سره بل پیلر سره ولاړي او زه پوره یم پوره راغلی یم مونږه څه پکې داسې ولیکن د مؤمن صفت دا دی چې دې دنیا کې څه کوي نو د سره به د دنیا په ځای د آخرت غم زیات وي د آخرت غم زیات وي او د دنیا غم به سره ډېر کم وي ښه خلک هم تللي دنیا نه نه هر تو هرم تللي دي او وږي هم تللي دي او مرګ په خپل ټایم باندې دی خو چې د ایمان سره تللي دي دغه کامیابي ده او د عمل صالح سره د کامیابي ده او د ډېر لوی جنازو سره تللي دا کامیابي نه ده یا د ډېر لوی تعزیت سره تللي دا کامیابي نه ده چې لکه میاشت خلک راتله او بس کاله پورې خلک راتله او ټیک دی سړی به هغه به ډېر ښه سړی هغه به ډېر ښه سړی چاته به پیدې رسولي چاته به د پروردګار د مخلوق ته به سره رسولي خلک به خبرېږي او پې خفۍ راځي به چې ډېره مسله وشوه دا خو موږ ډېر محرومه شو دې مسلې نه نه به وي او شاذ و نادر به وي ولیکن دا خبره چې یو سړی و چې ډېره غټه جنازه وشوه بس په جنازه کې دومره خلک کو په زرګاو په لګاو په کروړاو دې باندې کار نه کېږي په مکه کې بې جنازې ښخ شوي دي جنت ته ځي بې جنازې ښخ شوي ځکه جنازه په مدینه کې وه مکه کې جنازه نه وه خدیجة الکبرى رضی الله عنها بې جنازې ښخ شوي دي جنت ته ځله بې جنازې ښخ شوي ده بې شماره خلک تللي دي سعد ابن خوله رضی الله تعالی عنہ به جنازې ته رسول الله په کوم دینو ترس کړل چې کاش هجرت یې کړو جنت ته تلل به جنازې ښخ شوی تا په جنازه باندې باغه کستا سپارښت قبول منظور شو چرته با داغه په درجاتو کې فرق راشي اساس غیر کبایر چې هغه دي چې هغه د حقوق الله سره یا به معاف شي حقوق العباد سره په جنازو نه معاف کیږي یو کروڑ جنازه به وځي یو کروڑ حقوق العباد نه معاف کیږي نه په جنازه باندې غیبت معاف کیږي نه چغلی معاف کیږي نه دروغ په چا په الزام لګول معاف کیږي نه چا پیسې معاف کیږي نه چا مال او دولت معاف کیږي په جنازو نه معاف کیږي او نه په جنازو باندې عقیده معاف کیږي جنازه باندې خو چې معاف شي بنده دعا وکړي چې په حقوق الله کې کوتاهي شوی ده بس پای کې به معاف کیږي حقوق العباد چې کوم دا په عبادتو نه معاف کیږي د دې لپاره به ته ادا کول کې ادا کول تش په اعلان باندې هم کار نه کیږي په جنازه کې اعلان وکړه وسو مولام دمو په شان دي ټول سادهګان یو موږ یره چې اعلان وکړه بس چا به حقیقت کنه نه زه ول اور کومه نه دش برنه اعلان مکوا برنه قیله خبر دي کوم دی په 1 2 3 باندې لیکل اخلي او ته وایي بالکل ادا کې کنه لکه چې 2 3 ځله موږ اعلان کړی یو اعلان هم کړو بس 3 ځله لاړو بیا پیسې نه ورکولې پر دی یاره ول په قبر کې پروت ته نه ویلو چې اعلان وکړه لاړ شي قبر دی لاړ شي قبر دی په دانګو وي
بیا نه ادا کوي نو په دې کار نه کېږي. او معافي ډېر ګران کار دی په دنیا کې. ټول نه ګران کار توبه ایستل، ګناه پرېښودل او معافي کول. څوک څوک نه معاف کوي مخامخ بس معاف هغه معاف نه وي، زړه ډک پکې. معافي خو دې ته وایي چې تا کله معافي وکړه نو زړه پاک او دماغ هم پاک. عفو عربي زبان کې دې ته وایي چې طوفان او هوا راشي که نه او د پټي دا پولې مولې ټولې ختمې کړي او پټی هموار کړي، دې ته عفو وایي. آپ په تېرې هوا چې کوم دې پولې هوارې کړي نو معافي خو دې ته وایي. اصل خبر همدا ده چې غم دا هغه ځای کې پکار دی. او د دنیا غم دا ټول غمونه هېڅ غم نه دی. دا د قبر هغه یو ترخه غوټه چې کومه دی نو دا غمونه ټول هېروي. دا یو ترخه غوټه دا ټول راحتونه هېروي. حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي چې کله یو جهنمي له یوه غوپه په جهنم کې ورکړي بلې دنیا کې هغه د راحتونو زندګي تېره کړي ذره برابر هغه دلته غم نه دی لیدلی. نو تپوس په دې وږي یو غوپه ولا ورکړي یو غوټه تپوس په وږي چې څنګه چلې دنیا کې څه راحت څه کله راحتونه نه خبر راحتونه ماحتونه هیڅ شی مې نه لیدلی هیڅ شی. او چې کله جنتي د غمونو دردونو سره دنیا نه لاړ شي نهر توهر لاړ شي سری ګریوان لاړ شي د پریشانو سره لاړ شي د خلقو د لاسه دردمن لاړ شي د خلقو د الزاماتو نه ډک لاړ شي خلقو بس بلا خبرې کړې دي په هر ځای کې چې کوم دی نو هغه د هغه خلاف د بې عزتۍ خبرې کېدل دی پریشان لاړ شي. خو چې کله د جنت ته وردن لګي که نه او د جنت ته یو جنکا یو تفته هوا پې ولګي نو بیا به تپوس وکړي چې څه غم دې لیدلی په دنیا کې ورته وایي چې غمونه څه خبر زه ما غم نه لیدلی. جنت ته سړي ټول غمونه ختموي. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نه غم شته او نه خوف شته. او جهنم د انسان خوشحالۍ ختموي. دا عارضي خوشحالۍ او راحتونه دا بالکل په سین باندې اوارې ختموي. دی به پریشانې ټوله پریشاني او چې راحت نه څه خبر یم. په دې وجه باندې د مسلمان صفت دا دی چې دی به د هغې زمانې د هغې در د هغې آخرت د هغې کور سوچ او فکر وکړي. او د منافق او یا د سرسري او د ملاوټي مسلمان یا د ټیم پاسي مسلمان کار دا دی چې دی به صحیح هسې مصنوعي لحاظ سره به ځان ټیک کوي خو لیکن نن سبا د سبا ټول غم د دې آخرت د دنیا ورسره ټول غم د دنیا چېرې به دنیا مې زیاته نه کړه دنیا مې دا نه کړه څوک مې ونه وهه څوک مې پریشانه نه کړو تا ته مې درد ونه رسوو دا دې خوش عیب دی. ګورې بل دردمند کول په خپله سړی دردمند کېږي. بل ته معافي کول ته په ډېرو مسلو کې به ګیر شوی ایسته به الله تعالی بچ کړي. بل ته زړه نرم شو د بل زړه به ته نرم شي خبره به څه شي دا به حل شي. نو په دې وجه قرآن مجید وقدموا لانفسکم ای خلقو د مخکې زندګۍ را روانې زندګۍ دپاره څه وکئ واتقوا الله د الله نه ویرېږئ واعلموا انکم ملاقوه ځکه د الله نه ویرېږئ د الله سره به یقیني ملاوېږئ. د نورو خلقو نه سړی یېرېږي د هغه نه پټېدی شي او چې د الله نه یېرېږي ته زه به پټ شم نو پټېدی نه شي خامخا به ملاوېږي. وایي کامیاب څوک دی د خوف نه بچ د یری نه بچ د غم نه بچ آخرت یې ښه وبشر المؤمنین ایماندار ته خوشخبری ورکا. ټول خلک په خوف کې دي کنه ایماندار ته خوشخبری ورکا چې په دې باندې که فرض که څه پریشانی وي کنه نامه په خوشحالۍ کې وي پریشانی به خوشحالي وي. ځکه قرآن بار ورته وایي وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربي لولا اخرتني الى اجل قریب. لږ به دې رستو کړی ما به هر څه کړي وي هېڅ هم نه وي بیا. په دې وجه باندې د صدقې جاریې په باره کې راځي صدقه جاریه انسان چې کله مړ شي کنه نظامات الانسان انقطاع عمل. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې انسان کله مړ شي نو په ده باندې که حقوق العباد یې ادا کړي او که حقوق الله وي فدیې دي کفارې دي زکاتونه دي نور څه دي چې د وصیت کړی وصیت نو په درېیمه حصه کې به ادا کړي او چې وصیت یې نه یې کړی نو نه به ادا کړي او نیت پکې نشته دی. دا عبادت دی دا د هغه تر ډېره سخته خبره ده. دا عبادت دی ته ولې پردي حقوق په ځان باندې پرېږدې ولې د الله حقوق په ځان باندې پرېږدې
او باقی محضرات وی صاحبین چې نه دا قرض دین دی او قرض دا به ادا کې، زکات په ادا کې، فدیه به ادا کې، دا به د کل مال نه ادا کې، د کل مال او دا کول په کار دی کل مال. خو لیکن بیا هم پکې اشتباه رااله چې حقوق العباد دې ادا کړل وشو، لیکن حقوق الله چې کومه فدیه مې دي راځي نه چې ګیر شي پکې دا دا کوه پردي حقوق هم پرې د بزان باندې فدیه هم پرې دا د دې مسلونه چې دین څخه ځان ساته. ولی بیا دې په کار څنګه راځي؟ انسان هیڅ څوک په کار نه راځي. د یوې ښځې سره به یو نیکي کمي، د یو خاوند سره به یو نیکي، د پلار سره یو نیکي، د زوی سره یو نیکي، دا به کموي. خو زوی پلار له پلار زوی له ښځې خاوند له خاوند ښځې له نشي ورکولی او نه ورکوي نه ورکوي. تاسو به دنیا کې نه ګورئ، په دنیا کې دوه ډېر ښایسته کره دوستان وي، کره وروڼه وي. یو په امتحان کې نمبر یې اخیستلي فرض کا په لسم کې نمبر یې اخیستلي 900، هغه بل چې دی نو 900 نه د 900 یو اخیستلي هغه 899 دا یو نمبر چې مال راکړي 900 چې روغې له دماغ دي خراب دي. سره یو نمبر در کوم یو نمبر نه ورکوي. نو چې په دنیا کې چې دی یو نمبر چې دی هغه نه ورکوي چې سم پې نه کېږي، نه په آخرت کې یو نیکي چېرته ورکوي. آخرت کې خدای به یوم لتخت یوم یفر المرء من اخی، په ورځ باندې به ټول د منډو تړلو د فرار ورځې د فرار، هر یو سړی به د بل نه چې کوم دی نه صحیح په طرف وي، هر یو سړی به د بل نه په طرف وي، په خپل غم کې وي، په خپل پریشانۍ کې وي. نو په دې وجه باندې د ځان دپاره داسې یو سوچ پکار دی. څه اعمال داسې دي چې هغه انسان په دنیا کې وکړي او ډېره دنیا نه لاړ شي، وروستو د هغې سلسله جاري وي. څه کارونه داسې چې هغه د په دنیا کې نه یې کړي، وصیت یې کړی دی، که په وصیت باندې عمل وشي او ښه وصیت وي نو د هغې ثواب یي او په هغې عمل وشي ده ته روانه شي. او څه داسې څه پرېښي دي چې د هغې په وجه باندې د خلکو په زړونو کې یو تړپ راشي، یو نرمي راشي، یو توجه راشي، د دا ښه خویونه ورته مخې ته شي، بس اوله دعا شروع کړي، هغه ورته پروردګاره معاف کړي. لہذا درې قسم صدقات عام روایتو کې راځي. نمبر 1 صدقه جاریه. صدقه جاریه د دې تفسیر همدار داسې او صدقه چې د مرګ نه بعد جاری وي، یو ورځ جاری وي، 2 ورځې جاری وي، کال وي، میاشت وي، د قیامت ته ورځې پورې وي. صدقه جاریه شو یو شی داسې جوړ کړی دی چې هغه اوقاف دي، مساجد دي، مدارس دي، بیوت السکنا، چاله کورونه جوړ کړي دي د نیکۍ صالح خلقو دپاره، ونې بوټي نال کړي، قرآن یې اخیستلی دی، چاته نور څه داسې کړي دي. صدقه جاریه وایي دا به جاري وي. انما یلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته. نو په هغه کې راځي چې علم چې دې ته نشر کوي، علم یې ویلی دی. ولد صالح دا یې پرېښی دی، مصحف یې پرېښی دی، چاله په میراث کې ورکړی، مسجد یې جوړ کړی دی، بیت د ابن سبیل مسافرخانه یې جوړه کړې ده، نهر او د اوبو انتظام یې کړی دی، او په خپل صحت کې داسې مال ایستلی دی چې هغې په چا خوړلی دی، د هغه صحت ښه شوی دی، هغه ته یو وجود چې دی نه الله د ده په دې رزق ورکړی دی، د دې ثواب ورته میلاویږي. دا ابن ماجه حدیث. نو صدقه جاریه، صدقه جاریه وایم دې ته چې د انسان د مرګ نه څه مودې پورې جاري وي. موږ خو نن سبا ټول کارونه دغه کړي دي چې کومه د عباداتو طریقې دي او دا جاري طریقې دي، نو په هغې باندې څوک عمل نه کوي. دا ضروري نه ده چې خامخا بس پیسه ده چې ته مدرسې ته رسوه او ته پلانکي ځای کې ته رسوه، نه، حالات ته ګوره، حالات ته ګوره. جماعت ضروري دی، جماعت کې ولګوه، مدرسې کې ضرورت دی، مدرسې له ولګوه، که نه ستا په ګاونډ کې یو سړی د ولګي نه مړ کېږي، ناغلی ورکړه، در باندې فرض دی ټول نه مخکې. یو سړی دی بیمار دی، بیماری نه خرابېږي او د هغه سره د علاج معالجې څه نشته، هغه له ورکړه. یو رشته دار دی، بیکاره دی، بېروزګاره دی، او هغه چې دی نو مجبوره کېږي په دې چې غلا شروع کړي، قتل شروع کړي، هغه له ورکړه. نور څه حرام کارونو کې واقع کېږي، هغه له ورکړه. دا مطلب دی صدقه جاریه وي. که بیا در کتاب په شکل کې تالی او که د قرآن په شکل کې آلی او که د یو بنیاد د یو چیز کې د نیکۍ
بنیاد کې دی، لاره کوڅه ده تنګه د هغه پې کلاو کې د اوبو انتظام وکړي، خلقو ته د اوبو ضرورت دی، دا صدقات جاریه دي. نو په دې باندې یا کتاب لیکلی دی او هغه نیک صالح کتاب دی چې د انسان د مسلمانانو د شان ګستاخي نه ده کړې، د پیغمبر په شان کې ګستاخي نه ده کړې، یا مسلمانانو ته پکې د کافر فتوی نه وي، دا کتابونه چې لیکلي صدقه جاریو کې نه راځي. یا دې کتاب چې کوم طالب راشي یاره چې ماله کتابونه واخله، هغه مولوی صاحب راشي ماله کتابونه والا، ټول کتابونه د اختلافات وي، نه دا ولا سر نه ماله، د سر نه بدی کې صدقه جاریه نشته، صحیح صدقه ده بدی. دا خو د دنیا د ورانولو لپاره ده، د خلقو د ورانولو لپاره ده، د اختلاف د پیدا کولو لپاره، دا صدقه جاریه نه دي. صدقه جاریه دا چې هغه اسلام بیانوي، دین بیانوي، د الله او د رسول شان بیانوي. او بیا صدقه جاریه دې ته مې لګيږي، او کس یو ځل کتابونه لګلو زم په دې علاقه و دې کې کېږي. نو نن سبا ټول دي چې تاسو پته راګنه هر څوک خپل خلقو له کتابونه را لګي، تبلیغیان لره لګي، نور پاټو خپل لره لګي، نور پاټي خپل لره لګي، لکه مسلمان لره لګي، مولا لره لګي، خپل پردې پکې مګورا. د ما دغه مرسي سره تعلق دی، دغه مليان لره لګي، د ما راغ مرسي تعلق دی، مليان لره لګي، د ما دین نظریه سره تعلق دی، دل لره لګم، د سي مولا لره ولګي چې کتاب دا کتابونه را لګي. نو بیا کشرانو ډېر زور ولګو، وخت نه خبره ده. نو ما ته لکه دا کتابونه به هغه بل چا لري ځکه چې هغه ما ته معلوم دی چې کوم چا سره تعلق دی. ما ته چې نه، نو بیا په کتاب کې یو دو کتاب هغه چې مال راکړو، نو ما پکې یو کاغذ وللو، کاغذ پکې لیکل شوی دی، ته پته نه وه چا چې کتابونه اخیستي وو، نو هغې عربی نو هغې پکې یو خط لیکلی و، او دا خط یې په هر کتاب کې ښودو. په آخر کې دا لیکلو چې دا کتاب به ته هغې ملا له ورکې 1 نمبر چې هغه موحد وي، 2 نمبر هغه په دې کتاب پوهېږي، 3 دا کتاب بل ته بیانولی شي. که کم ملا موحد نه وي او تا له دا کتاب ورکړو، دا تا خیانت وکړو زما دا صدقې جاریې سره، مجرم به ته. که دې چې ملا له دې ورکړو چې هغې ځان له خرڅوي او یا هغه پې پوهېږي نه، نو خیانت دی وکړو. او که پوهېږي بل ته بیانولی نه شي، میزوب دی، نو هم دې خیانت وکړو. نو بیا ما یو کال پس چې کوم دی نه هغه ولدو، نو خط را سره په جب کې ورته مې چې دلته راشه، ما ستا په کتابونو کې دا خط و، تا چې کوم مولا له کتابونه ورکړي تا خیانت کړی دی. ستا هغه مولا په عربۍ سر نه په ټکي اګا بېګا نه دی، په عربۍ نه پوهېږي، پښتو نه او علاوه په نور څه نه پوهېږي، تا له دا ورکړي. 2 نمبر خبره داره چې هغه بیانول خو دا پرېږده، خو هغه د سر نه جلۍ نه خپل ځان له خرڅ کړي دي، نو ما تا خیانت کړی نه. دې صدقې جاریې نه وایي، صدقه جاریه دې ته نه وایي چې کتاب والا په المارۍ کې کېده او بیا پې خبرېږه، ما وایي نه به وهي. ما په خوارو زرو مکتوب کړی، څوک ظالمان به دې په پیازو خرڅوي. نه دا نه، داسې چاله واخله چې هغه پکې ګوري، هغه پې ځان پوه کوي، بل پې پوه کوي، بل ته بیانولی شي، دا صدقه جاریه شوه. یا اوس خلک جوماتونه جوړوي، غرب جوړه جوماتونه جوړېږي، بل جومات شي او ستا بل جومات ته څه ضرورت دی ته جوړې؟ شړو بیابانونو کې جوماتونه، یو ځل تو دې کیر درې نه بر حال دي، یو ځای کې جومات دی، دومره غټ جومات جوړ کړی دی، دوبۍ نه پیسې راوړي دي ظالم، دومره غټ جومات چې د خلک دومره غټ جومات نشته، او خواته یو کور نشته، مال توزیع ته. دا صدقه جاریه ده؟ صدقه جاریه دې ته نه وایي. جومات ته ښه آباد دی، روغ موټ ته ښه جوړ شوی دی، بل داخلي ګر څه داخلېږي، او په محله کې مړی وشو او زر چې کوم دی یو کټاسره چې کوم دی د جومات مشر پسې ورمنډه کړي، پیسې به ټولې جومات له ورکړي، 2 لک روپۍ راوړي په پنډ کې کېږي پرتي د مرګه پورې پرې. صحیح صدقه جاریه دا تاسو چوي دي. دا ورته وایي چې ورور دا 2 لک روپۍ والا په هغې پورې غاړه چې جومات جوړېږي په هغې کې ولګوه، هلته ضرورت دی، په هغه ځای کې مدرسه را په هغه کې ضرورت دی، هغې له ورکړه، ما ضرورت نشته، او بس پیسې راوړه په جومات په پنډ کې اچوه. صدقه جاریه دا چې ولګي نه صدقه جاریه شوه. په پنډونو باندې صدقې جاریه نه جوړېږي، نو را جمع کوي به د بار مسو کارپیټ راولېږي، جومات کې اوبه راکېږي پرتې وي، یا لکه په دې باندې صدقه جاریه نه ده، په دې به خلک مونځ کوي، نو هله به صدقه جاریه وي. دا تا چې ولې اخیستې دي؟
بل جمعه ته پاک نشته، کارپیټونه نشته، قالی نشته، هغه له ول نه ورکه، هغه له ورکه. لیکن دا سوچ خو نشته دی، دا هیڅ چا د پاره شي. جمعواري کو دا صدقه جاریه ده. کم ځای کې ضرورت ته التی ولګو، چا ضرورت ته هغه له ورکه. د کم شي د کتلو باندې ته پوهیږي نه، هغه دې ته صدقه جاریه وي. نو کومه کتاب چې هغه د اسلام دورانولو د پاره نه دی، د دایره اسلام نو مسلمان چې کوم دی هغه د استلو د پاره نه دی، د مسلمانانو په منځ کې د فساد د پیدا کولو د پاره نه دی، دا کتابونه خلق لواله، دا صدقه جاریه ده. د یو کتاب چې ولیکل شي چې پای کې دا مسلې نه وي، اسلام نه بدنامي، اسلام نه وراني، اختلافات او تفرقې نه پیدا کوي، نو دې کتاب کې پیسې ورکول چاپ کا، دا صدقه جاریه چې رواني کوم وخت پورې چلیږي، بس دا چلیږي، تا ته ثواب ملويږي. لیکن کتاب لیکل دی چې لکه دا پلان کې بس لک والا خلک کافر دي، مسلمانان دي، او ته راشه لکه صدقه جاریه ده، مال پیسې راکړي په کتاب چاغونه، ځان پیسې ګټي، ځان پیسې ګټي، دنده جوړه، دنده دا خو د اختلافات ته پاره دا باندې. نو دا صدقه جاریه شه په دې باندې سوچ کوي، کله هم د سراشي که په خپل نه پیږي کنه، خدای او خيار مخلص مسلمان ته پوسټ کو چې هغه ته زګونه کوي، راشه کنه موږ ته پوسټ کوي، موږ زګونه وخه ستا پرې کړی کې چې نو څومره خلک ته چې هغه دولت کې د لاسه چې کوم دي برباد دي، راشه وخه کنه، راشه تا خو پیسې راوړې دي، بس کله یو ځکه ته گزارې او کله بل ځکه ته گزارې، موږ ته وخه یو کنه چې ورشه. د دې مریضان دي چې سوال نشي کولای، غریبانو دغه شان په تکلیف کې پراته دي، ځان یو ګورې نشه رسته. د دې مریضان دي په دې کې دي خپل عزت راغی چاته وینا، لکه ته پته شته خضر ته پته رام نه کې صدقه جاریه دغه ده وکړه کنه. داسې خلک موجود دي، داسې قرضداري موجود دي چې دا قرض د لاسه چې کوم دی خودکشي ته تیار دي، داسې مجبوره شوي دي، لیکن تا سره تعاون امداد کړی دی، تا سره کولی شي وکړه، انداسې چې راشي ته پوسټ وکړه چاره تا ته ځګی وښیي، هغه ځګي کې چې کوم دی خرچه وکړه. دویم نمبر علم نافع. علم نافع نشر العلم، تعلیم العلم، تصنیف و تعلیف العلم، علم باندې لیکل کول، علم خورول، علم بیانول، خلق تخا د صلاحیت خبرې کول، د اعتدال خبرې کول، دا یو صدقه جاریه ده، او واقعي ډېر لوی صدقه جاریه ده. ډېر خلک تللی دي، علما دي او پات شوي دي، داسې ښه شاګردان یې پرېښي دي چې نن هغوی سلسله روانه ده، استاد مړ دی او پات شوی دی، کتابونه لیکلي دي او پات شوي دي، 800 کاله تیر شو که نه، وسم چلېږي، هغوی شته هم نه، پیسو میسو دپاره خو نه لیکلي که نه، ځکه چې هغه خو تللی دي، خلک یې چاپ کوي او هغه یې خرڅوي او سلسله په پسې روانه ده. خو چې سم کتاب ولیکي، د قرآن او د حدیث خدمت وکړي، د نبی علیه السلام د سیرت خدمت وکړي، د اسلام او د دې معاشري خدمت وکړي. نو دویم نمبر صدقه جاریه علم نافع دی. علم نافع علم ډېر اوچت شی دی، ډېر اوچت شی، علم مذکر دی، ډېر اوچت شی دی. د دې دپاره هم چې کومه دی نو عقیده او سوچ او فکر هم چې دی نو مضبوط غواړي، مضبوط حوصله غواړي، ځکه چې د علم لپاره حوصله نه وکنه علم څوک نشي زده کولی، دا ډېر ګران کار دی، زده کول هم ګران دي، بیانول هم ګران دي، او بیا په علم باندې ثابت قدم اوسېدل هم ګران دي. علم بیا دې ته نه ویل کېږي چې بس فارغ شو راشه خبره د مدرسې کې مې 8 کاله تېر کړه علم مې زده کړو، علم دې نه دی زده کړی، مدرسې کې دې 8 کاله ایستل دي، اوس راغلی یو استاد چې کوم دی کتاب پته خو نه لګي، ته چې رالې که نه فارغ شي، اول چې جومات ته رالې سیدې شروع وکړه چې هلکه په زموږ په دې کلي کې دا مسلمانان نه دي او دا مسلمانان دا زموږ ټول کل مسلمانانو کلی دی، خو ګناهګار به وي، دا د هندوانو کلی نه دی، نه د سیکانو کلی نه دی، نه په دې کې هندوان شته، نه په کې سیکان شته، نه په کې یهود شته، نه په کې عیسایان شته، دا مسلمانان دي. خو څه مسلمانان به چې دی نو هغه غټ عظیم خلک وي، څه ورپسې لاندې، څه به لاندې، څه به لاندې، دایرې اسلام نه دی وتي، نه څوک پیغمبر ته کنځري کوي، نه څوک الله ته کنځري کوي، نه ارکان اسلام نه انکار کوي، نه توهین رسالت کوي، نه چې دی نو پیغمبر ته چې ردې بدې وایي، او که سلفو ته ردې بدې وایي نو هم ګناهګار دی، وایي به نه. او ته راغلې وسیده شروع وکړه چې نه
بس دا چې زموږ سره دا مسلمانان دي نو ټول کافر دي. تا سره مسلمانان دي نه نه چې کوم د اسلام په لار روان دي مسلمان دي دې وایا. کوم د اسلام په لار روان دي مسلمان دي دې مو چې زما سره دي مسلمان دي. خپل غم کوا. نو علم دې ته ویل کی علم نافع دې ته وي د قران او د حدیث مطابق خلق ته بیان کې ټیک ټیک قران او حدیث بیان ټیک ټیک قران او د حدیث مطابق خلق جوړي معاشره جوړي ماحول جوړي د اصلاح خبرې کې د فساد خبرې نه کې په یو سترګې باندې وړوند په یو سترګې بینا نه چې یو سترګې تړلې ده یا ځړند کړې ده نه بالکل ځوان سترګې باندې ګوره عرف ته ګوره رواج ته ګوره خلق ته ګوره. د قمقل سړی نه خمیدار یو چې د هرې خبرې جواب کې کنه دې ته قمقل وي. مسلمان سړی مؤمن سړی د هرې خبرې جواب نشي کولای. د هرې خبرې جواب څوک قمقل سړی کوي. د قمقل سړی نه خدار دا انکاران نه دا ټول قمقلان دي. دا ټول غویان ځکه دي چې دوی د هرې خبرې جواب کوي او دوی د سیاستدان نه چې کوي د هرې خبرې د جواب چې کوي مطالبه کوي خامخا به جواب کوي. دا ور قمقل سړی نه خدا او خيار سړی داري د هرې خبرې جواب نشي کولای. مولا علی قاری نقل کوي امام مالک رحم الله علیه سره راغی جلد اول کې نقل کوي مشکات په شرک یو سړی ولا راغی ناغې ته پوښتنه وکړه داغه مختلف اقوال یو قول کې 41 ته پوښتنه کړې دي په 41 ته پوښتنه کې له دوه جواب ورکړه نور جوابونه ورنه چا ورته ویل دومره لوی امام المدینه دومره لوی کتاب دې لیکل دی موطئ مالک هغه لیکل دی نوري قصې دي کنه خو موطئ مالک چې کله غولي کو نو علامه زرقانی نقل کوي په د موطئ مالک په شرح کې په مقدمه کې په اول سر کې اتمه نه هم صفه بني په جلد اول کې دا کتاب وبو توجه امام مالک ډېر انتهایی تیز او ترخ انسانو هغه دي پالستانه چې کوم د قائل کولم نو هغه خپل کتاب دی وبو تور واچو خلک حیران شي دا څه وکړه دومره لوی تکلیف ته کتاب لیکل دی هغه راچا ورته ویل چې با ولکه دې کتاب کې زمانه نیت خراب کنه په دا کتاب خراب شي او کنه نیت پټی کې کنه کتاب پټی کې نو چې کله ورغه چې کتاب د وبونه راوخته روغ موړته وبو یو ټکه نه خراب کړ یو ټکه او په قلم لیکل شي نو هل چاو ټیک ته نیت خو هغه امام مالک نه تاسو کو چیرې موږ دومره لري نه راغلی او تاسو چې مال یو دو جوابونه راځي او د نور نه راځي او رسول الله مخله درځي کنه ورته وایا او امام مالک له سلام ما ولات بیکار سره دی صرف دو جوابونه راکړ نور جوابونه ول نه ورځي نور ول جوابونه نه ورځي وای تا ته پته نشته ره ان من العلم لا ادري ولا ادري نصف العلم دې ته علم و چې زه نه پوهیږم ځان به پوه کې او چې کله ته زه پوهیږم نو ته ورنه ناپوهي جواب ورکې لاړې جاهل شو نو چې سړی په دې پوهیږي چې زه نه پوهیږم کنه دې ته وایي ان کس کې نه دانت و بي دانت کې نه دانت و یو سړی په دې نه پوهیږي چې زه نه پوهیږم نو در جهل مرکب امد الدهر بیمانت دې په جهل مرکب کې واقع شي ټول عمر به جاهل وي علم دې ته نه وي دا قمقل سړی نه خده یو ځل شیخ سید الله وبخي او کس راغی ورته ویل وخت نه خبر تعلیم هو یاره جوړ لور مې تاسو کړه په نسته کې سبق وای د عبدالمطلب او قبر په کم ځای کې هغه ماته څه پته یا هغه ګرځیدون کې لایبرری و پنځپیر شیخ رحمت الله علیه ورته ویل د دې زمانی شان ورشا کشمیری شیخ محمد عنایت الرحمن او القسم دې ګرځیدون کې لایبرری دا حواله صفه کیلا دې څه به تم ویلا صفه پلان سبب پلان جل پلان کې بیا دومره درې کې لاندې راشه دا عبارت دومره ده یو ځل ما دوره تفسیر کې لګیاو شرح قاعده جلالی یو کتاب دی دا قاعده دا غینه یو صفه چې کومه په یاد ویل ما ورته خو خندل ویلي خاندې مال بیګاجي په ګوټه یاد کړی وکا ویل نه وای د نن ټیک 45 سال مخکې د مارتوم بابا په لایبرری کې دا صفه چې کومه ما په ولاړی باندې د شاندې کتل الله په ولاړی الله تعالی ول دومره تیزه قوت حافظ اور کړیو وسره دینا چې کله بچاو ته پوسو کو یره جدا حدیثو نو چې داغه 100% یقین مرو غن ورته ویل ورو ویل ماته نه دی معلوم دي څه ویل نشته ده ویل ماته نه دی معلوم وګورو
نو هغه ته لږ ودرېږه بس دننه لاړو بېرته راغی اور ته چې عبدالمطلب صاحب چې دی د هغه د قبر په باره کې 3 اقوال دي خو راجح قول دا دی شاه ابي طالب سره خښ دی نو هغه ورته چې ټیک ده نو اوس که داسې وایې که نه ورته وایي چې مړه پلانکي کې خښ دی که نه زه غټ ملا یم اوس به خلک وایي چې څنګه شیخ یې تا له دا جواب نه درځي لیکن دا یې ورته نه ویله کله به د هغه 100% یقین ورته به ویل دا صفت دی نو دې ته ویل کېږي علم دې ته نه ویل چې د هرې خبرې جواب کوه د هرې خبرې جواب شیطان کولی شي الله له جواب ورکړی و شیطان جواب یې ورکړی و که نه وایي خلقتني من نار وخلقته من طين وایي ربه سجده نه کوم ویل ولې زه دې غوره یم د هرې خبرې جواب شیطان کوي مسلمان او مؤمن به د هغې خبرې جواب کوي دته یقیني پته وي او هغه خبره به کوي چې کومه خبرې کوي د معاشرې د دنیا د اسلام د مسلمان د دې به کې فایدې وي د تاوان خبرې به نه کوي فساد به نه جوړوي 3 نمبر الولد الصالح هغه بچی چې صالح وي نیک وي ولد مذکر مؤنث دواړو ته وي ولد حقیقي روحاني دواړو ته وي نیک صالح بچی لور دا زوی دی نوسې کړوسې شاګرد د شاګرد دا روحاني بچی دي بلکې د حقیقي بچو نه خو نن سبا چې صحیح روحاني بچی عادي ښي ځکه ډېر شیخان دي د هغوی بچي د کار هم نه دي د ټک هم نه دي لیکن روحاني بچي چې کوم دی د هغې نو اوسه پورې ژوندی کړی دی روان دی خپل حقیقي زوی ته خبر هم نه دی لیکن روحاني زوی چې کوم شاګرد دی هغه نن هم د هغه سلسله جاري کړله او د هغه سلسله بندوي نه نو کله کله د حقیقي زامن روحاني زامن هم ښي کم خلک چې د چا تربیت کوي اوله دا پکاري که قاریان دي که مولیان دي که استادان دي که څه دي نو د خپلو سبقونو سره ته چې دی نو د هغه د نظریې د هغه د سوچ د فکر د هغه د عقیدې د هغه د اصلاح کوشش کوه ځان هغه استاد مه جوړه زموږ په سکولونو کې بعضې استادان یې هغه ته سندرې ښیي بعضې ورته چې کوم دی کمیونست چې دی نو هغه ته کمیونست نظریې ورته چې کوم دی بربادوي دهریت ورته ښیي او کله ورته وایي چې شونډې داسې سرې کوه داسې چل کوه یخته داسې اړوه داسې کوه داسې شي استاد شو مړه ته مسلمان استاد یې که هندو استاد یې ته سیک استاد یې که ته عیسائی یهودي که ته لینن او ستالن د کارل مارکس د نظریې استاد یې څه وکړو وطن هم داسې دی عجیبه کار دی که نه د استادۍ دپاره په کار دی چې د اسلام په معیار برابر استاد یې اخیستی ځکه دا خو له بنیاد برابر دی یو مردار چې سکول ته راشي ستاسو د پورې غاړه سکول ته یو ځل یو مردار راغلی و دومره هلکان یې خراب کړي دومره چې ټول به ورته دغه نظریې به ورته ښوده د چوټۍ نه پس به 5-6 هلکان ساتله او هغې ته به ځینې خبرې کولې دا نظریې به ورته ښودې نه صحیح نظریه ورته وښیه صحیح عقیده ورته وښیه استاد به نه وي ته به بیا نه دا خلک به وي ستا دپاره صدقه جاریه وي پلار ته وایي بلکې دا راسه کوي د کلي هر مشر ته وایي هر مشر دا روحاني پلار دی دی دې څه کوي دی صحیح سوچ او فکر کوي ما خوشحاله کېږي په بل باندې چې د بل زوی وایي نه چې هلکه زه دې چرس کړي ته خوشحاله شي پرېږده اوس کلي مړه شي نه تربور زوی دې غرق دې شي ته به هم غرق شي سبا له ستا په دې کې پیدا شي د هغې دپاره ښه سوچ وکړه کوشش دا وکړي چې هغه د دغې ماحول نه راوځي د دغې پریشانۍ نه راوځي دا سوچ په چا له جوړېږي دا به هغه مسلمان له جوړېږي چې مسلمان وي او چې زموږ په شان ملاوټي مسلمان یې مړه د هغه نه به څه شی جوړ شي موږ خو ټول ملاوټي مسلمانان یو تش په نوم باندې مسلمان دی نور مسلماني مخامخ یو شان دي راپسې شا بل شان دي ملاوټي مسلمان په ژبه باندې وایي زه په تا قربان یم مثال یې نعتخوانانو دی نعتخوان چې نعت وایي که نه واجاړي د خلکو په ذهن کې داري هغه یو کس ویلی وایي په سعودي عرب کې یو امامو د جومات وایي زما به پیسې وي 1000 ریال مې وکړي وایي پیسې نه راکولې وایي بل په امامتۍ کې ولاړ وایي په جړاو شو په تلاوت کې دا تلاوت کې دا جاړي دا واسې جاړي پته دا ولګي دا امامان واسې پالتو امامان داسې جاړي وایي په جړا شو موږ شور هدیات یې زبحان زه کار یې وکړو چې سلام یې وګرځو ما وایي چې اوس خو دا پیسې راکړې شور علمه وایي ما ته ویل چې نه قرار کې په شورتې ته دې وښیم وایي ما چې دا په جومات کې په لمانځه کې دا جړله وایي پرېږده مړه دماغ دې خراب دي ما ورته ویل مال مخه پکې ویلو ولې ما یو عیسائی چې کوم دی نو هغه ګناه کړې وه پادري نو چا ورته ویل چې الله دې غر کړه چې کوم دی نو په دې خلوت خانه کې ناستې په دې ګرجه کې ناستې دا رامیتوبونه کې هغه ورته ویل this is my business دا زما کاروبار دی نو مال هغه هم داته ویل دا محراب کې زه ولاړ دا زما کاروبار دی صرف تنخواه ده تنخواه نور زما د دې سره کار نشته چې خلک دې جوړ شي خلک دې ښه شي زه چې حرام خورۍ نه بچ شم او بل خلک چې مال دا نشته دی
دا ملاوټي دي، موږ هم ملاوټي یو، مخامخ دغه شان دي خبرې کوو، په شیشه چې کوم بل شان دي یو. جاړو بس جاړو جاړو چې کله زړم ډک شوی وایي جړا ډېر ښه شی دی. که نه هغه ډاکټر ورته ویلو، یو ښځه والا راغلی چې ډاکټر صاحب ماله جړا ډېره راځي جاړم. هغه ورته ملا جان چې کوم تقریر کولو او ویله چې څوک وجاړي که نه او د سترګو نه اوښکې لاړې شي دا به جهنم اور چې کوم نه مسه کوي جاړه. نو ډاکټر غریب هغه دا خیال نه و چې کومه جړا ده، کومه جړا او کومه سترګې دي چې هغه جهنم اور نشي مسه کولی. ستا دا مصنوعي جړه، دا د کور نه ډک پک چې راغلی دا جړه، چې ښځې خفه کړی راغلی په جومات کې جاړې دا جړه، د بل چا نه خفېدل چې راغلی دا جړه نه، دا جړه نه ده. ستا د یو سوچ جړه ده، د یو فکر جړه ده، یو انجام جړه ده چې سبا له به څه کېږي، قبر کې به څه کېږي، میدان محشر کې به څه کېږي. ته خو ډېر اوچتېږې راغړېږې که نه، ډېر اوچت اوچت شي. تاسو نه ګورئ که نه ډېر ځان ته پهلوان وي، ډېر طاقتور وي، ډېر څه وي څه وي، او چې کله سم دي که نه بیا یې سم دی، بیا ورسره څه طاقت نه وي. زه تاسو ته اکثر دا مثال پیش کوم، تخبیه کې سبق وایي هلته یو بابا و، خو سم بابا و. اوس باباګان هم نشته دی، سم بابا هم نشته دی. سړی ورته وګوري زړه پرې خوشحاله شي. پخوانه سپین ږیرو باباګانو روان لاټۍ به ورسره وه، خلک به ورته وکتل سړی به خوشحاله شو. اوس باباګان نشته، سپین ږیري دي، خو هغه سم بابا و. څومره طاقتور 92-93 سال عمر و، ما دومره طاقت نه دی لیدلی. هلته د خان یو ناظر و، د هغه عمر داسې 38 سال یا 36 سالو سم تکړه و. او چې دی به راغی هلکه ناظر ټټو ویل داسې بیا ونیو که نه په یې دواړو لاسونو داسې اوچت کړو، نه پوهېږې د املا د الله ماته کومه ډېر ګپ شپي و. هغه بیا پرېښاوت ویلی شیخ بابا و یو ځل به راباندې زما ور را شي. یو 2-3 ورځې پس راغی، یاره داسې خفه دی او جاړي. هغه هلک ما ته ویل یار خبرې شیخ بابا پالج والا دی، اول راوړی دی، اول په حجره کې دی، تپوس ته نه ورځو. ما د چې ور شو او چې داسې ورننوتو که نه نو دی داسې ناستې تکیهګانې ورته ایښودي دي، ډېر ښایسته سړی و. او ته ورته ګوته وخوځولی چې اوس په ګورو. نو اوس هغه سم خندلی هم نه شو، خو بیا یې وخندل او سترګو نه یې اوښکې تلې چې ممکنه ورو ورو خبرې کولی. یاره واقعي انسان ډېر کمزوره شوی دی. اوس مې د نیر دا اچولی شي، اوس مې ماشوم هم د لتې نه راښکودی شي. خبره پوه شئ که نه، چې دا میدان محشر کې شئ که نه، نو بیا به د لتې نه ډېر راښکودل اساني، بیا به طاقتونه ماقتونه سوي دا به ختمي. الله تعالی زموږ سره د آخرت فکر پیدا کړي او الله دې موږ صحیح مسلمانان کې ملاوټي نه. وما علینا البلاغ.